وایي بجای د یو سنجیده غور چې دا خلک دې سنجیده غور ته پرېږدي په خلکو کې جذباتي احساسات راوچت کړل چې دا سړی مونږ د ابایي ځمکې نه د دې وطن ایستل غواړي نور یې هېڅ مقصد نشته دی بل ځای بیا ورته وایي په یو آیت کې اجئتنا لتخرجنا ته راغلی د دې دپاره یې چې مونږ د دې خپلې ځمکې نه وباسې بار قوم یې راوبوت خپل مشاورین یې راجمع کړل هغه مشاورینو ته وویل چې تاسو په دې باره کې څه وایئ د دې سړي خو غرض دا ده چې موږ ټول بې وطنه او بې کوره دي د دې ځای ولې خایف و ده ته دا خوف لایق و چې دا خبره چې ده کړې ده چې دا بني اسرائیل ما سره پرېږده نو که دا بني اسرائیل په دې خبره غور شروع کړي چې ولې د دې ځای نه ما ایستل غواړي نو هغه خو به په دې پوه شي چې دا زموږ د ازادۍ سفر دی نو بجای د دې چې دې غور ته پاتې شي دا خلک د دې خلکو په ذهنونو جذباتي شیزونه خبرې راوله چې د هغه د دې خطې سره زوړ تعلق د جذباتو په بنیاد په دماغ اثر انداز شي او هغه شعوري سفر د دوی د دماغ نه ووځي او بل ځای دی بیا ورته وایي فرعون چې انی اخاف علیکم چې زه خوف لرم په تاسو باندې ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد چې دا موسی علیه السلام چې کومې خبرې تاسو ته کوي زه په دې باندې ډېر پریشان یم چې د دې خبرو په نتیجه کې به دا سړی تاسو د خپل آبایي دین نه واړئ یا به بیا داسې چې ستاسو په منځ کې به یو فساد پیدا کړي نعوذ بالله دا ډېر خطرناک سړی دی د دې نه ځان ګوره د دې په دې خوږو خبرو کې مه راځه دا د فرعون خپل طرز عمل موسی علیه السلام د دې خبرې نه زیاته نه وکړې چې دا بني اسرائیل ما سره پرېږده لیکن د دې یوې خبرې فرعون دوه درې تاویلونه وکړل کله وایي چې د ابایي وطن نه مو ایستل غواړي کله وایي چې د دین نه مو اړول غواړي کله وایي چې ستاسو په منځ کې فساد پیدا کول غواړي موسی علیه السلام هېڅ داسې نه وویل نو دې ته ویل کېږي تأویل بالباطل چې د یو ښې خبرې معنا په غلطه طریقه راایستل او دا همیشه مفاد پرست طبقه دی د مؤمن خاصیت څه شی دی د مؤمن خاصیت دا ده الذين يستمعون القول فيتبعون احسن چې هغه خبره د هر چا اوري لیکن فيتبعون احسن مقصد دوه دي مفسرین کرام فرمایي چې هغه پیروي د ښو خبرو کوي او بعض مفسرین وایي چې نه هغه د هرې اورېدلې خبرې تر حتی الامکان خپله وسه پورې ښه معنا او ښه مراد اخلي بدلوي نه او فرعوني عادت دا ده چې هغه به ښه خبره بدې ته اړوي بدلوي د هغه به مراد غلط بیانوي د هغه به معنا غلط بیانوي د هغه به مراد غلط بیانوي تعبیر به غلط نو لہذا کله هم چې په خلکو کې فرعوني طاقت راشي نو د فرعوني طاقت درې معاونین دي بیا چې هغه د ده سره په خپل دور حکومت کې مدد کوي دا درې په هغو درو کې یو د حامان په نوم موږ پېژنو په قرآن کې یو د قارون په نوم موږ پېژنو په قرآن کې او یو د آزر په نوم باندې آزر چې دا د نمرود په زمانه کې بې بوتان جوړول او بیا د ابراهیم علیه السلام ته ورکول د نبوت نه مخکې چې دا یو څه بازار کې خرڅ او هغه به چېرته جوړ یو امام یو وغورځول چې هغه وغورځي نو دا درې طبقې د فرعون معاونین دي دا قرآن مجید چې موږ وایو د دې دپاره نه دي چې د زړې زمانې واقعات موږ واورو او بیا موږ وایو چې دا څه بدبخت قومونه وو د دې دپاره نه دی بلکې دا قرآن دا د انساني زندګۍ یو معالج کتاب دی
معالج کتاب دی چې د هر زمانه د امراض او د بیماریو علاج کوونکی کتاب دی. دا د زړه دور واقعات چې بیانې افراد دي، د هغه مقصد دا نه دی چې وایي وره او هغو ته بدرت ووایي چې دا ډېر بېکار دی، بلکې هغه د دې لپاره دي الله تعالی یې مقصد دا ښیي چې د تېرو امتونو چې کوم دا د کومو بیماریو ښکار شوي په دې امتونو کې کمې بیماریانې راغلي وي او د هغو بیماریو کمې نتیجې به دې خلکو کې ظاهرې شوي. نو لہذا دغه امت ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت ته دغه احساس پکار دی چې هغه د تېرو امتو په تمامو بیماریو د هغو نظر وي او چې کله هم هغه بیماری په دې امت کې پیدا شوه نو د دې امت انجام هم د هغه نه بهتر نه. نو ځکه دا د فرعون واقعات هم بیانېږي، د حامان کردار هم بیانېږي، د قارون کردار هم بیانېږي او د حاضر کردار هم بیانېږي. دا د دې دپاره دی چې موږ په دې خپله موجوده زندګي کې فرعون وګورو چې فرعون اوس هم شته که نه شته. په دې اوس زمانه کې موږ وګورو چې حامان وجود لري که نه لري، ولې چې دا فرعون د بیمارۍ نوم دی، دا حامان د بیمارۍ او د آفت نوم دی، دا قارون د یو آفت نوم دی او دا آزر هم د یو آفت نوم دی او دا تمام آفتونه دا څلور سره چې یو یې سترغنه ده دا درې مددګار دي اسباب دي. نو دا داسې دي لکه بیماري چې سړي ته لګېدلي یو زخم وي، دا خو بیماري شوه، لیکن د هغه د مزیدو خرابېدو بیا څه علتونه یي، اوبه مه ورپرېږده، بل یو داسې شی ورته مه پرېږده، خاورې ترې مه پرېږده، دوړو ترې مه پرېږده، دا یې اسباب. نو د فرعوني نظام د مضبوط کولو لپاره دا درې حامان، قارون، آزر. نو اوس مسله دا ده چې په دې زمانه کې فرعون شته که نشته. نو موږ له پکار دا دی چې د دې زمانې چې کوم زموږ یا حکومتونه دي یا د دې زمانې د جماعتو لیډرشپونه دي او قیادتونه دي، په دې کې موږ وګورو چې دا د کومو عادتو خاوندان د دې د خپلو قومو سره رویه څه شي ده. نو د هغو رویه چې وګورئ د فرعون اولنۍ رویه د الله د قانون مانع چې د الله قانون به نافظ نشي او باقاعده خلک راوغوښتل ورته ویې ویل وقال فرعون یا ایها الملأ، ملأ یا خو دا سربراهانو ته ویل کېږي او ملأ ډک ته ویل کېږي چې ډک یې خسر دې غاړو پورې چې منګی کله ډک شي یا یو لوښی ډک شي دې ته ملأ وایي. نو فرعون دا خپل مشاورین راوغوښتل چې چا سره به د مشورې کول درباریان، نو یو خو هغه د دې خپلو قومو په سرونو باندې خلک او بل ډک هم و ولې چې د دربار نه استفادې کولې چې کوم ضرورتونه یې هغه یې پوره کېدل. نو وایي دا ملأ یې راجمع کړل، ما علمت لکم، زه نه یم خبر چې ستاسو دپاره من اله غیري، زما نه بغیر هم ستاسو یو خدای شته بل چېرته. یعنې تاسو په خپلو ذهنو کې دا شی کښېږدئ چې بل څوک نعوذ بالله خدای نه دی زما بغیر. او بیا ورته فاوقد لي یا حامان، دا خښتې نه دي د خاورو چې دا دیوالونه پرې خلک جوړوي، وایي دغسې خښتې ما له پخې کبټی دي على الطين د دې خټې نه، فجعل لي صرحا، ما له یو چت غوندې بلند عمارت جوړ کړه، لعلي اطلع الى اله موسی، تاکہ زه په دې باندې پاس وکړم او د موسی علیه السلام خدای ته ځان ورسوم بیا هغه سره ووینم. واني لاظنه من الكاذبين، او زما خیال دا ده چې د موسی علیه السلام نعوذ بالله دروغجن دی. او همیشه په قومو کې چې کله هم
چا د قوم د آزادۍ او د قوم د سنجیدګۍ خبره کړې ده، هغو ته په دروغجن ویل شوي دي، هغو ته په فاسق ویل شوي دي، هغو ته په فاجر ویل شوي دي. وجه څه ده؟ که هغو ته دا لقبونه ورنه کړي نو بیا خو دا خلک هغو ته متوجه کېږي، او دا داسې لقبونه دي چې دا لقب کله چاته میلاو شو نو د دې لقب نه وروسته هر سړی وایي چې نه یاره دې سړي سره زما څه کار. نو همیشه دپاره چې بد چاته ویلې کېږي نو خالي په بد وینا باندې فیصله نه ده پکار، بلکې د دې بدې وینا نه وروسته تحقیق لازمي دی په مؤمن. ولې چې الله تعالی وایي چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که تاسو ته یو غلط خبر ورسېږي د چا په متعلق فتبینوا، نو تاسو د هغه وضاحت طلب کړئ، د هغه تر حقیقته ځان ورسوئ، په خولو پسې مه ځئ. او په خولو پسې تلل دا د یو نادان قوم عادت. ولې قرآن مجید وایي وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا، چې د شعور او د سنجیدګۍ نه لرې قوم وي، هغه ته چې کله هم یو خبر ورسېږي، که هغه د خیر په نوم ورسېږي، که هغه د شر په نوم ورسېږي، نو د دوی عادت څه شي؟ اذاعوا وي، د هغه خورېدل شروع وي فورا. او اوس څه شي ده؟ د سوشل میډیا زمانه ده چې چا ته هم وخت ته څه رسېږي فورا زر یې ولېږه چې ما نه مخکې څوک ونه لیکي. دا نه ګوري چې زه یو مؤمن یم، په حیثیت مؤمن زما ذمهداري څه جوړېږي، او چې د کوم شي په وجه زه مؤمن جوړ یم هغه د قرآن دی، چې زه د قرآن اتباع کوم، او زما د مؤمنوالي حفاظت او یقینوالی هغه وخت دی چې زه د قرآني هدایاتو په بنیاد باندې د یو خبرې تحقیق وکړم چې دا کومه پروپاګنډه کېږي د دې حقیقت تر کومه ځایه. نو لهذا د فرعون په بنیادي عادتونو کې او د هغه په احساساتو کې اولنۍ خبره دا شامل ده چې هغه د قانون خداوندي مانع و، هغه ته رکاوټ جوړ کړی و چې دا کله نافذ نه شي، ولې چې خدای ځای د ځان خدای منلی و په خلکو باندې. او د دې خدایي دوه صورتونه دي په معاشرو کې، دوه قسمه خدایان دي. یو هغه دی چې هغه باقاعده کلم کله د فرعون په شان خلکو ته وایي چې زه ستاسو خدای یم او تاسو بل خدای نشته. او یو دا قسم دی چې هغه دومره جرأتمند خو نه چې دا ووایي چې زه خدای یم، لیکن د خلکو عادات او اقوال یې داسې جوړ کړي دي، ذهنونه یې داسې جوړ کړي دي چې که زما په باره کې چا څه وویل دا د ایمان لپاره دی. لذلك الله تعالی په دې باره کې فرمایي قرآن مجید کی آیت ده ما کان لبشر، د یو فرد بشر د پاره د دې گنجائش نشته ان یؤتیه الله الکتاب، اگر چې هغه په معاشره کې دومره اعزاز لري چې خدای په هغه کتاب نازل کړي، والحکمه هغه ته داسې صلاحیتونه ورکړي چې هغه د معاملاتو حل کولی شي، والحکمه والنبوه او هغه ته نبوت ورکړي. او د دې درو سره الفاظو دا کتاب، حکمت او نبوت د دې بل معنا نشته. ایوتی الله الکتاب دا ده چې په یو زمانه کې چې د خواندګۍ تعداد ډېر کم وي، په هغه کې د لیکلو سړی ممتاز وي په ټوله معاشره کې، چې یعنې الله تعالی هغه ته فن کتابت ورکړي، دا یو غټ صلاحیت. والحکمه او هغه ته دا صلاحیت ورکړي چې د خلکو بد معاملات او خراب معاملات جوړولی شي، دا یو امتیازي صلاحیت دی. والنبوت او د دې صلاحیتو په بنیاد باندې هغه ته رتبه ورکړي، بلندي په دې قوم کې د نورو په نسبت. نبوت بلندۍ ته ویل کېږي، اوچت ځای ته. نو دا نبي ته په دې باندې نبي وایي چې هغه د تمامو انسانانو نه ممتاز وي په کمالاتو کې، په صلاحیتو کې، په دیندارۍ کې، په تقوا کې، د خدای په پیروۍ کې، د هغه د هدایاتو په رسولو کې، په هر لحاظ د ټوټل معاشرې نه بلند او برتر وي. نو نسبتا که په یو معاشره کې د یو څو صلاحیتو په بنیاد هم څوک اوچت وي،
نو د دې آیتونو دا هم مراد دی چې هغه کسان چې الله تعالی پکې دا درې صلاحیتونه یا د نبی په حیثیت کې یا د معاشري په لحاظ باندې په هغه کې یو علمي کمال وي، په هغه کې د خلکو د فیصلو صلاحیت وي، او په هغه کې د معاشري نظر وي چې عزت ورکوي، نو د دې باوجود دا درې شیزونه خو د معاشري خپل د کمې درجې دي بیا چې یعنې هغه یو صلاحیت لري یا فیصلې کولی شي او یا دا چې عزت لري په خلکو کې خلک توجه ورکوي خاطر لري، نو دا کمه درجه ده. د دې په نسبت دا بله درجه ډېره غټه ده چې خدای پې کتاب نازل کړی، خدای هغه ته د معاملاتو د حل صلاحیت ورکړی، لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د قومو په منځ کې هغه تعارض چې د حجر اسود د ډبرې د ایښودلو په صورت کې وه چې یو قوم به چې مونږ یې ایږدو، بل ورته چې مونږ یې ایږدو، او نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د چادر کېښودو چې دې کې کېدی او ټول یې ونه سیوا یې کړی، نو دا تعارض به ختم شي، ټول شریک شي باید. نو د نبوت هغه حکمت هم ډېر زیات دی او چې نبوت ورسره وي د دې تمامو شیزونو نه باوجود ثم یقول للناس د دې نه وروسته یعنې په اول سر کې ویلو چې د دې شي ګنجایش نشته دی، د هغه باوجود چې دا ټول شیزونه پکې هم بیا د خلکو ته دا ووایي چې کونو عبادا لی زما بندګي شروع کړئ، د دې حق نشته من دون الله د خدای نه علاوه، بلکې پکار څه دی ولکن کونو ربانیین، تاسو ټول د الله بندگان جوړ شئ، ربانیان جوړ شئ، الله والا جوړ شئ، په عام الفاظ الله والا جوړ شئ، د یو چا والا مه جوړېږئ، الله والا جوړ شئ. ولې بما کنتم تعلمون الکتاب، چې هغه څه تا ته کتاب درښودلی دی هغه نه در تقاضا کوي، وبما کنتم تدرسون، او چې ته خلکو ته کوم پړاوئ د هغه تقاضا ده. نو لہذا د خدایي غلطو چې دوه قسمه دي، یو هغه چې د فرعون په شان اعلان وکړي، او یو دغه چې د خلکو ذهنیتونه یې داسې جوړ کړي چې که زما په باره کې چا څه وویل دا مسلمان نشي پاتېدلی. ولې چې زه خو د ډېرې غټې رتبې خاوند یم، زه ډېر غټ مدرس یم، زه غټ شیخ القرآن یم، زه ډېر لوی شیخ الحدیث یم، لیکن دغه لوی شیخ الحدیث، غټ شیخ القرآن، غټ شیخ التفسیر د نبي نه خو نشي بره کېدلی چې نبي ته هم خدای دا حق نه دی ورکړی، نو بیا به شیخ الحدیث او شیخ القرآن او مفسر او عالم دی به ورکوي دا نه ده. نو لہذا په دې خبره چې موږ سره خلاص کړو چې دا د الله نه خلک راګرځي او د الله نه څنګه راګرځي، وَاتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دوی د ځان قسم خوریانې د ځان دپاره حفاظتي ډال جوړ کړی، د ځان قسم خوریانې د خپل ځان دپاره حفاظتي ډال جوړ کړی، او په دې قسمونو باندې خلک دوکه کړي، هغه ته قسمونه خوري چې والله چې ما خو ستا دپاره دا کولو، والله چې موږ خو د دې انسانیت دپاره داسې کړي، لیکن ټوله زندګي چې د دې قوم نه بهر وځي هلته د قوم د تباهۍ دپاره. او په دې کې زموږ د حکمرانانو نظر تاسو وګورئ چې دا کوم حکمران په چا راغلی دی، څه یې کړي چا، او د کوم جماعت قیادتونو څه کړي دي خلکو. نو ما عرض کوم چې د فرعون بنیادي عادت د خدای قانون منع کول او د ځان خدای په خلکو رااچول. دوم د خدای د احکامو د نفاذ بجای خپل قوانین په خلکو مسلط کول، چې ته کوم قانون جوړ کړی هغه په خلکو عملي، چې چېرته هم د زندګۍ یو داسې حصه نه وي چې په هغه باندې د خدای قانون د ده د جاري کړي قانون ځای ونه نیسي، هر ځای د خدای د قانون مخنیوی کوي په خپلو قوانینو باندې. دا یې دوم عادت. درېیم عادت د دین د اصل معنی، اصل څه شی دی د دین؟ هغه دی امر بالمعروف، نهی عن المنکر، ایمان بالله اور ایمان بالآخرت. نو د دې شي د هغه خلک معنی کړي، ولې چې که دی د دې لاره پرېږده د دې اصل شان چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اقام الصلاة وإيتاء الزکات،
نو چې د ایتای زکات د ورکولو دا حکم برقرار پاتې شي نو بیا په معاشره کې دا کمتر انسانیت ختم شي. هر سړی به په خپلو پښو ودرېږي، د خپل د رزق د اسباب به پیدا کړي او فرعوني طاقت معاشره غلام جوړول غواړي. اقام الصلاة چې کله لمونځ راځي چې په یو معاشره کې نو خلک چې خدای ته سر به سجود سو هغه بل چاته نه سر به سجود کېږي بیا چې هغه د دې لمونځ د حقیقت نه باخبر شي نو هغه بل چاته کوزېږي نه. نو په یو لحاظ باندې دا د لمونځ په حالت کې په سجده ریز کېدل دا په انساني معاشره کې د قائمو خدایانو نه یو قسم بغاوت دی او دوی د دغه بغاوت لاره نیول غواړي چې نه د لمونځ عادت په خلکو کې پیدا شي او نه د زکات ورکول. او بل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، د خو معاملاتو جانب ته د خلکو متوجه کول دا صلاحیتونه په خلکو کې ختم کړي چې ښه ونه پېژني څوک چې ښه وایي څه او د بدو نه د منع کولو صلاحیت په خلکو کې ختم شي چې دا بد خلک ونه پېژني. انسانیت په دغسې معاشره کې وساتي چې په هغو کې د ښه او د بد تمیز پاتې نه شي د خلکو. هغه ته دا معلومېږي نه چې زه بد کوم او که ښه کوم. دا صلاحیتونه د معاشرې نه ختم کړي. دا د فرعون پالیشان او د دې نه علاوه چې بیا وګورئ د حامان ذمهداري. حامان همیشه دا کوشش کوي چې هغه دغه فرعوني طاقت ته دا معاونت وکړي چې هغه د فرعون خوښ کړي قوانینو ته رایې عامه جوړه کړي. د عوامو ذهنیتونه د هغه تابع دي. هغه ته وایي چې دا دومره بهترینه حکمران د دې حکمران داسې کمالات دي، دی همیشه په موږ داسې مهربانۍ کړې دي، که دا نه وای موږ به داسې تباه شوي وای. دا ذهنیت وي د هغه. او په مروجه زمانه کې چې موږ د هغه شکل او تصویر ګورو دا زموږ پارلماني نظام، دا زموږ پارلمان چې دا کوم نظام په موږ مسلط دی د دغه نظام د تنفیذ لپاره او د دغه په باره کې رایه عامه جوړول چې د عوامو ذهن په دې جوړ کړي چې که دا نظام نه وای موږ به تباه او برباد. د حامان ذمهداري دا ده چې هغه رایه عامه برابره کړي د قانون په حواله، د آیین په حواله، د تابعدارۍ په حواله، د ظلم د برداشتولو په حواله. یا دا څه ظلم دی؟ که دا سړی نه وای د دې نه به بدتر ظلمونه تاسو لیدلي وو. په دې شکر وباسئ. دا د حامان کار. او د قارون کار په دغه حکمرانۍ کې هغه ته وایي چې قوم غلام جوړ، د قوم د روزګار لارې بندې کړه، په قوم باندې روزګار دومره تنګ او مشکل کړه چې د ټوله ورځ محنت کوي او د محنت په نتیجه کې دی صرف بل سهار لږبندۍ پاتې او د ده د محنت نتیجه سرمایهدار ورسي. او د دې زمانې قارون زموږ هغه سرمایهداران او جاګیرداران دي چې زموږ د دې زمانې فرعوني حکومت خپل سرکاري وسایل ټوټل د هغو جاګیردارو د سرمایهدارانو دپاره استعمالوي چې هغه د خپلو فیکټریو لپاره ماشینونه بغیر ټکس راوړي، هغه د خپل د فیکټریو جوړ شوي مالونه بغیر ټکس خرڅوي، دغسې د مځکو د آبادکاریو لپاره چې کوم ماشینونه دي، که ټریکټرونه دي، که تریکشرونه دي، چې کوم شیزونه دي د مروج حکومت په معاونت سره هغه دا ټول شیزونه بغیر اخراجات راوړي او مزدور کار ته څه ورکوي؟ مزدور کار ته دومره ورکوي چې دی د بله ورځې بیا کار حاصلېدو ته ژوندی پاتې په پښو ونه ودرېږي. دا د قارون عادت دی او د هغه ذمهداري ده. او موږ په زمانو کې وګورو چې غلامان په دنیا کې څو قسمه تېر شوي دي. یو خو هغه غلام و چې پخوا به یو په بل خرڅوو، په جنګونو کې به یې ګرفتار کړي وو او هغو به ځان لګیا د هغو کارونه کول. خو د هغه نه علاوه سرمایهدارانه نظام دنیا ته دوه نور غلامونه راوړل. هغه یو اجرتي غلام او یو زرعي غلام. اجرتي غلام هغه دی چې په دې غټو کارخانو او فیکټریو او میلانو کې کار کوي. هغه له دومره اجرت ورکوي 700 روپۍ د ورځې، 600 روپۍ د ورځې چې یو سړی په کرایه اوسېږي، کور یې د کرایه وي، اوبه په پیسو وي، بجلي په پیسو وي، علاج په پیسو وي، تعلیم په پیسو وي،
په دې شپږ او 200 باندې 24 ګنټې تېرېږي ممکن دی او چې دا 24 ګنټې ممکن نه دي په دې باندې نو دا سړی به بیا اور ټایم کوي او چې دی اور ټایم ولګي دی د خپل اولاد د تربیت نه محروم شو د اولاد د تربیت لپاره د سره موقع نشته او چې د اولاد تربیت ختم شو نو گویا کې دغه معاشره باقاعده نسلي طور غلامان پیدا کوي یو ځل پلار غلام دی په حجرت باندې په فیکټریو کې چې دی هغه عمر ته ورسېږي چې دی د کار نه وي بیا به دی په کور کې پرېوځي په دې ګولک ګلۍ کوچو کې چې د ده بچي غټېږي بغیر تربیت د هغه خپل هنر نشته دی هغه به بیا دغه کمپنیو ته ځي د دغو سرمایهدارانو په مال کې به اضافه کوي نو زموږ دغه سرمایهدارانه نظام دغه اجرتي غلامت ته بل غلام زرعي غلام دی چې د انګريز پیدا کړي دا لوی لوی جاګیرداران ګڼ ګڼ قوانین چې د چا سره 10,000 ایکړه 15,000 ایکړه او 20,000 ایکړه 30,000 ایکړه ځمکې دي او په هغو کې چې کوم خاندانونه کار کوي د هغو نه دوه استفاده کوي یوه استفاده دا ده چې هغو له دومره معاوضه او بدله ورکوي د یو فصل چې د دې بل فصل راتلو ټیم پورې دا واپس د زمیندار ته ځای د پنجاب کې لاړ شي وګورئ ما خپله لیدلي او هغه د زمیندار د ځمکې نه د وتلو تصور هم نشي کولی او که کله وځي د دې ځمکې نه بل جاګیردار هغه له ځای نه ورکوي او که بیا بالفرض و تقدیر ځای ورته ملاو هم شي او دی وځي نو د ده به یا ښځه ګرمي وي یا بېلور ګرمي وي یا بې بچان ګرمي کېږي دا زرعي غلام دی چې هغه په زندګۍ دلته د دغه جاګیردار په مال او په دولت کې د اضافې دپاره خپل ژوند وقف کړی دومره استفاده د هغه نه دا کېږي چې 20,000 او 30,000 ایکړ ځمکه د چا وي په دې کې په زرګونو کسان مزدوران دي د هغو ټوټل شناختي کارډونه د دې زمیندار سره چې کله د الکشن وخت راځي دا ټوټل ووټونه دی باقاعده په یو بل جاګیردار یا په سرمایدار خرڅوي هغه به بیا ټوټل وسایل د سرکار د دغه زمیندار د تعاون دپاره صرفوي دا قانون او مزید نوي غلامان بل قسم درېم په یو لحاظ باندې څلورم دی چې هغه نظریاتي غلام دی چې بنیادي طور یو تنظیم جوړ شي هغه یو نظریه بنیاد کېږي هغه د یو فکر بنیاد کېږي او بیا رفته رفته چې مجموعه ډېره کړي نو دغه مجموعه بیا په بازار کې خرڅوي او چې کله د هغه ښه قیمت ملاو شي نو بیا دغه ورکر په دې تلاش کړي چې نظریه څه شوه نو نظریه خو په میدان پاتې نه وي فکر په میدان پاتې نه وي نو دغه کسان د نظریې په نوم د هغه فرد غلامان جوړ شي د نظریې په نشه کې مبتلا وي او په دې صلاحیت کې هم نه وي چې دا نظریه شته که نه شته وایي دا هغه زموږ بنیادي نظریاتي خلک دي او هغه خلک دا ټوټل کارکونانو همدردۍ د هغو اعتماد د هغو جذبات د خپلو کاروبارو دپاره استعمالوي دا نظریاتي غلام او یو ذهني غلام دی لکه زموږ خواته چې د نوابانو د سردارانو د دې غټو خلکو په کورونو کې ناست دي د هغو د خدمت دپاره او په مفته کې د هغو د خوشحاله ساتلو دپاره او بیا یې عمر پوره شي یې عمر ته ورسېږي دلته بیا د هلو ځلو نه بیا په کور کې خو نشه یې په هفته کې یو ورځ خامخا د هغه مخ ته حاضرېږي چې کله حاضر شي نو په هغه ورځ خو په کلي کې نه وي چې بیا ماښام له راشي د کلي والا تپوس دې کړي چې سړی نن نه وي نو دی وایي چې نن تللی وم د سردار صاحب ډېری ته نن د نواب صاحب ځای ته تللی وم نو هغه وایي بیا وایي دومره خوشحاله شو چې څنګه یې ولیدم اول نه یې راته د ښځې کنځل وکړه بیا یې راته د خور کنځل وکړه او بیا یې راته پلانا کنځل وکړه او ډېر یې طبیعت برابر شو چې ولیدم نو دا کمبخته هغه ده چې د چا چاپلوس وي دا هغه خوشحالي خو ویني لیکن دا خپل تسلیل نه ویني چې خپله ښځه بې عزته کړي او خور هم بې عزته کړي او خپل ټبر بې عزته کړي دا ذهني غلام او آخري قسم یو شخصي غلام انتهایی معذرت سره د پیرنې مریدۍ باندې چې خلک راګیر کړي دي او نه د هغو ذهني اصلاح کوي نه د هغو عملي اصلاح کوي نه د هغو نظریاتي تربیت کوي
نه د هغو شعوري فکر لري، صرف فکر ځولې را ګرځولي چې پیسې راغونډوه زما د دې ګدۍ نه لاندې دې کونې ته دباوه. او په دې باره کې قرآن مجید وایي یا ایها الذین آمنوا، خاص کر اهل ایمان ته وایي ایمان والاو ان بلا شک شبه کثیرا ډیر دی من الاحبار والرهبان د علماؤنا او د مشایخ لیأکلون اموال الناس بالباطل، چې د دوی کار لازمي دا ده لا یأکلون لازمي کار دا ده ضرور به د خلکو مال به ناجایزه خوري ويصدون عن سبيل الله د خدای د لارې نه بې راګرځولي. دا ذهني غلام طبقه ده. نو یو هغه پخوانی د خرید و فروخت غلام شو، یو زرعي غلام شو، یو اجرتي غلام شو، څلورم نظریاتي غلام شو، پنځم ذهني غلام شو، او شپږم شخصي غلام شو. زموږ معاشره په دې غلامۍ باندې مرتب ده. نو موږ ته دې الله تعالی توفیق راکړي چې موږ د دغه غلامانه معاشرې نه ووځو. او آخري پکې آزر پاتې دی. آزر چې کوم دی هغه د دې زمانې فرسوده مذهبي پیشواییت دی چې هغه خالص د ځان تقدس بیانوي چې زما قدر کوه، زه ډېر محترم یم، زه ډېر قابل احترام یم، زه به ستا شفاعت کوم، چې زه ستا جنازه نه پړوم څوک یې پړاووي، چې زه ستا نکاح نه کوم څوک یې کوي. دا هغه فرسوده مذهبي پیشواییت دی چې همیشه په معاشره باندې خپل وجود خرڅوي، خپل وجود ګرانوي. دا آزر دی د دې زمانې. نو زموږ په معاشره کې څو څلور شیزونه شو، یو فرعون، یو حامان، یو قارون، بل آزر. الله تعالی دې موږ ته هغه صلاحیت او هغه بینایي راکړي چې موږ د خپلې معاشرې دا فرعون، حامان، قارون او آزر وپېژنو او خپلې هلې ځلې د دوی د مفاد لپاره استعمال نه کړو. واخر دعوانا